السلام علیکم مرګرو، امید لرم چې ټول مرګري به ښه د کلاشابیک په مقام باندې ولاړ یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د سیلاب حوالې سره زموږ ویلاګ شروع دي. په دې ټایم کې راغلي یو په کلاشابیک انګور کورونو کې یو سی ناظم را سره هم موجود دی او دا علاقه چې کومه ده د دې نه لاندې چې کوم ښکاري دا ټوله چې کومه ده یو شپېته کورونه دي چې ټولو کورونو ته اوبه ورغلي دي، فصلونه یې تباه شوي دي، څاروي چې کوم دي هغه ټول دغه دي. په تر اوسه پورې دلته نه د قانون نافذ کولو ادارې غیره د آرمي نه چې هغې څه کسان ریسکیو کړي دي، نور نه ډي سي راغلی نه اے سي راغلی دی. دا خلک بې سر و سامانه په حالات کې دي راغلي دي په سکولونو او په دغه کې پناهګانې اخیستي یا څه د رشته دارو په ځای کې دي. خو د دې د راوتو په دوران کې یا دغه کې دي ته چا هېڅ قسم لا دغه نه دی ورکړی حکومت او نه د دې چې کوم فصلونه دغه شوي دي د هغې حوالې سره نه دي ته څه داسې پته لګي چې یاره موږ به په کوم ځای باندې کار کوو، څه به کوو څه به نه کوو. زه په دې وخت باندې موجود یم ناظم صاحب سره، رحمت الله ناظم صاحب سره، هغې سره به خبره کوو. السلام علیکم رحمت الله. وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې څومره کورونه دي دلته، څومره دغه دي او څوک راغلي څوک نه دي راغلي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دلته خو دا فورې کلی چې کوم دی نو تقریبا 40-50 کوره دي او داسې 1000 پورې خلک تعداد به پکې. بیګا د شپې چې کله سین زیات شو اطلاعګانې وشولې نو بیګا د شپې 11-22 کسان راغلي وو، هغوی 100 کسان راړولي دي، بعضې کسان پاتې شوي وو. نو بیا نن د ورځې هم 11-22 والا رالل، هغوی 100 کسان نور هم راواړول. کرنل صاحب د رسټ هاوس نه چې کوم وو هغوی هم رالل، علاقې دوره یې وکړه، لاړل، هغوی مو کتل، جایزه یې د دې ځای واخیستله. الخدمت فاونډیشن هم موږ سره رابطه وکړه، هغوی چې کوم دی څه د خوراک پیکج د خلکو دپاره انتظام کړی هغه هم را روان و راتلل. نور دوايانې مویانې یا کم خلک چې ګیر دي چاته کم نقصان و د هغوی سره مدد کول دپاره هغوی هم را روان دي، کوشش کوي چې ورشي او خوراک هم وروړي او د خلکو علاول واخلي. نور دلته کوم ځمکې چې دي پټي د خلکو خراب کړل، ځمکې فصلونه یې یوړل، کمرې وکړلې، نور د ځمکو نقصانونه وشول، د خلکو مینې دننه پرېوتلې، اوبه په کورونو کې دننه دي، ماشومان ټول په خطره کې دي. خو الحمدلله د کلي دا خلک او ریسکیو والا چې کوم دی نو هغوی دا خلک را بهر کړه، ماشومان زنانه یې بهر کړلې، ویستلې، مالونه څاروي یا نورې کوم چې د کډې کور کې د اوسېدو کوم ارڅ دي هغه سامانونه پراته دي. ډېر نقصان د خلکو وشو. خو ټول پاکستان کې ډېر بد حالات دی. الله پاک دې د پاکستان حالات صحیح کړي، الله دې پرې رحم وکړي. تقریبا 50% علاقه پاکستان ټول په اوبو کې ډوب دی، نوخار داسې نور ځایونه ډېر. نو موږ وایو چې یاره څونه د بهر نه څوک خلک دي چې پاکستان کې الخدمت فاونډیشن سره داسې خلکو سره امدادونه وکړي د هغوی په ذریعه باندې او د دې عوامو سره هغوی ځان رسوي. خو هغوی غریبانان هم د کوم ځای نه به وکړي. نور ملک چې کوم حکومت دی هغوی هم مصروفه دي، پنجاب ته ځان ورسوي، سند ته ځان ورسوي، بلوچستان ته ځان ورسوي، کوم ځای ته ځان ورسوي. نو داسې ادارې چې کوم دي د الخدمت فاونډیشن په شان هغوی سره امدادونه وکړي او هغوی چې کوم دی دا هر څه صحیح ځای ته رسوي. که نور سني نو کوم پورټ پیکج کوم ځینې دوايانې مویانې دار څه ورکوي. نو پکار ده چې خلک د بهر نه موږ سره امدادونه وکړي، پاکستان سره بهر ملکونو کې چې کوم د پاکستان کوم مسافر دي هغوی هم پکار ده چې داسې صحیح ادارو سره امدادونه وکړي. الله دې رحم وکړي. بس نور دغه حالت دي ګوره سیند په زیاتېدو دی او په کمېدو نه دی، نور یې هم زیاتي مزید امکانات شته چې نور هم زیات شي. وایي چې دغه ده اوس 1.5 لک ریله روانه ده کیوسک او دا چې کومه ده دا به د 5-6 بجو نه وروستو چې کومه ده دا به تقریبا 1,80,000 ته رسي. دې حوالې سره تاسو سره څه انفارمیشن شته؟ نو دا 1.5 لک چې کومه دا ریله نو دا خو نه ځای کېږي. اوس د دې داسې حالات دي، تاسو به دا کیمرمین صاحب به وګورئ، دا د دې داسې حالات دي دغه ځای ته چې ورسېد الله مکه نو بیا خو به دلته کې ولاړه لوټه د هېڅ چا هم پاتې نه شي، نه به څه ځای پاتې شي، دا ټول هر څه به خراب کړي، غرق به کړي. خو موږ ته بار بار اطلاع ماته هم شوې ده چې یاره نور مزید بله ریله را روانه ده، نور هم زیاتېږي، سیند کمیږي نه، تاسو د سیندونو غاړې نه خلک سیټ ته کوي، لرې کوي. نو الله دې نه راولي که دغه ریله راغله نو بیا خو به دلته هېڅ هم پاتې نه شي، بیا خو به دا ټول وطن ډوب شي. ډېره مننه جي، ډېره مننه. یو بل رور سره ولاړ یو د سیلاب حوالې سره سره خبره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم هم څه دی جي او د کوم ځای؟ جاوید خان انګور کورونه. ښه جي دا راته ووایه چې دلته د خلکو ته څه مسلې دي؟ صفا اوبه نشته دی، څاروو ته هم مسلې دي، د خلکو څومره نقصان شوی ټول راته لږ ووایه. عمران بھائی ستاسو ډېره شکریه چې تاسو دلته راغلئ، زموږ علاوه مې زده کړو. تاسو په خپله کتی شئ چې هغه غاړه تقریبا چې داسې 50 لک به کورونه دي او په دې کې اوس هم داسې شته دی چې زنانه هم پکې ګیرې دي
او څه کسان هم پکې دي ځکه چې کورونه د هر چا ډک دي د هر څه نه مالونه پکې ولاړ دي اسبابونه سامان څه د کور دغه چې نو ټول کورونه ډک دي نو تاسو په دغه باندې موږ دا خبره حکومت ته مخکې کوو چې یو خو دا کورونه والا راغلي دي د پردو کورونو کې پراته دي د دوی دپاره د فوډ پیکج پروګرام پکار دی ځکه چې غریبانان هر څه پاتې شوي دي هلته څومره غلا څه هر څه چې دي صرف خپې راسپکې کړي دي او راوتي دي نو مطلب چې حکومت نه زموږ دام دغه دی چې د اوبه نورې زیاتیږي او نور نقصان طرف ته خبره روانه ده نو مطلب دی چې حکومت د دې خلکو څه انتظام وکړي ځکه چې دې کورونه خو ډک دي ریسکو عالم نن راغلي وو هغوی خپل ښه دغه وکړو څه کوآپریشن څه دغه چې وو هغوی خپل وکړو خو باقي موږ د حکومت طرفه دا دغه دی چې د ډاکټرانو انتظام وکړي دلته موږ سره انګور کور کې اسکول هم شته دی چې مطلب دلته د ډاکټرانو څه انتظام وکړي د فوډ د الخدمت والا سره خلکو امداد وکړي ځکه چې الخدمت والا په نن سبا په پاکستان کې ډېر په ښه دغه سره مخکې روان دي او ټول الخدمت والا چې موږ اینو نو ټول الخدمت والا دي د حکومت داسې کسان هم راځي دا موږ نه وایي بیګا د شپې هم کسان راغلي او دې خلکو ته یې ویلي چې تاسو وځئ د دې ځای نه ځکه چې تاسو ته خطره ده د حکومت د موږ ډېره شکریا ادا کوو خو باقي د دې خلکو انتظام پکار دی دا کیمرامین صاحب به وګوري مخکې دا کلی ټول ګیر دی ګیر چاپېره تې نسیم تاو دی او اوبه ډېره زیاته ده او نور هم زیاتېږي چې د دې خلکو څه انتظام او دغه وکړي باقي رحمت الله ناظم صاحب چې دی هغه ښه هلې ځلې کوي منډې ترړې وهي بیله مومندان ته کله منډه کړي کله کوډو ته کله ټاپو ته کله قلاشابیک ته نو هغه غریب باندې هم ډېر زور دی او دغه دی ډېر مخکې دغه کوي خو زموږ د حکومت د طرف نه دا دغه دی حکومت ته چې مطلب دی چې زموږ د دې خلکو امداد وکړي نو موږ به ډېر زیات د حکومت نه دغه مطمئن شو الله پاک د ستاسو ډېر عزت وکړي عمران ډېره مننه جي مرګرو مقامي او کس سره ولاړې ما د میچنۍ په مقام باندې په ورسک روډ باندې د دې نه به سیلاب صورتحال اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایئ چې څومره دلته کورونه په اوبو کې ډوب دي کمې کمې ادارې راغلي دي یا څوک نه دي راغلي دا ټوله خبر راته جی بس بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو رالې دلته کې زموږ خبره مو واخیسته د دې نه علاوه زموږ د ورسک علاقه چې کومه دا دوه سیندونه دي ډبل مطلب مخامخ مونږ ته ډیم هم دی اوبه ډېرې تعداد نه بهر دي او لاندې چې کومې علاقې دي بیله ورته وایي شغالی او پیری شغالی لاندې وغیره کلي دي داسې نوخاره پورې بیا اوبه ډېرې زیاتې خورې شوي دي نو لاندې مطلب دی چې دغه کومې لاندې آبادي د ورسک د میچنۍ د پل نه لاندې د هغې چې کوم دی ورانې کړې دی کورونو ته هم اوبه داخلي شوي دي بلکې ریسک 112 والا مطلب چې ټول ټیمونه را رسېدلي دي خیره سره د حکومت انتظامیه بالکل برابره ده آرمي والا مطلب چې دغه ته راغلي دي دا شالم پوله پورې جي پوه شئ هغې هم ټولې عملي را رسېدلي دي نو عرضي طور خو داسې نقصان نه دی شوی ډېر غټ نقصان نه دی شوی بل د میچانه نه دې مخ ته چې کوم دی لا امن دی انشاءالله اوبه لا دغه کې دي کنټرول کې دي او د دې نه بعد بیا پته نه لګي او د چې کوم خلک راغلي دلته په کوم ځای کې باچوي سکولونو کې دي که نه عام خپلو رشته دارو یا کورونو کې داسې نه جي د دې ځای خلک چې کوم دی زموږ د لاندې کلو خلک چې کوم دي که نه دي نو کورونه هغې احتیاطاً اوسګار کړي دي او مطلب چې کوم د خطرې نه بهر دي هغې کې لا پراته دي چې کوم لاندې خطرناک دي هغې نه خلک وتي دي خپلو خپلوانو کره دغه کره خو سکولونه لا اډر نه دی شوی دلته سکولونو بندوبست لا نشته دی ډېره مننه جي ډېره مننه مرګرو یو بل مشر سره ولاړ یم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه د دې علاقې حوالې سره راته ووایې د خلکو څومره نقصانونه شوي هغې څاروي یو صفا اوبه هم خلکو ته نه میلاویږي دا ټوله خبره وکړئ زما نوم ملک الیاس دی زه د یونین کونسل جوګڼی یم دا علاقه په یونین کونسل جوګنۍ کې راځي دا بیله مومندان ایریا کې موږ ولاړ یو دلته خو ټیک ته د اوبو فلو یا سپیډ ښه تیز دی وځي په دلته تیریږي خو دې نه چې 1 کیلومتر ښکته شي وزیر قلعه جنګي پوره شغالی پیری جوګڼی همدا زموږ یوسي ده هلته بیا دومره نقصانات وکړل چې د ورسک ډیم والا او اټک والا وایي چې د 100 سال ریکارډ دی اوبو مات کړو 100 سال کې دومره سیند نه دی راغلی چې لکه اوس چې کم سیلاب پلډ روان دی یو او دویم خبره دا ده چې زموږ چې څونه فصلونه او ټول تباه شو وزیر قلعه جنگیرپورا پیری بالا پیری پایان دا 15 کلي مکمل تباه شو او بذات خود زما
60-70 جرب هایبریډ جوار و هغه مکمل تباه شو. هغې کې څلور فوټه اوبه ولاړې دي او الحمدلله زمونږ آبادۍ ته خو لا نقصان نه رسېدلی. زه د شغاله یم خو وزیر قلعه جنګي پورا پیری بالا پیری پایان دا 15 کلي مکمل وال او اے سی هم راغلی دی. اے سی صاحبه هغه هم علاقې کې خپل خدمات ورکوي. اے سی چو دودځای هم خپل خدمات ورکوي. الخدمت فاونډیشن والا هم خپل خدمات ورکوي او نور زمونږ علاقې کې چاته لا راشن ماشن یا ریلیف او چې کوم خلکو نقل مکاني وکړله هغه هلته کې سکولونو ته تللي دي. ټول ګورمنټ های سکولونو ته ګورمنټ ګرلز سکولونو ته هغې ته ټول نقل مکاني کړې ده. دا راته ووایي چې دا بیله مومندان او دا د دغه کې د سیندونو په منځ کې ده او انګور کورونو کې هم څه علاقې داسې دي دغه علاقو نه څه خبرې د هغې راته بیله مومندان هم تقریبا ټول کلی د اوبو په لپیټ کې دی او هر طرف ته ترې اوبه تودي او څه ډېرې آبادیانې هغې کې ورانې کړي دي بیله مومندان کې او فصلونه خو یې مکمل تباه شوي دي او د انګور کور لاس اطلاعات ماته نشته دي خو بیله مومندان خو یې ډېر نقصان وکړ. دا راته ووایي چې د دې د خلکو خو بس بې سر و سامانۍ په حالات کې راوتي د دې د خوراک دپاره یا د هغه دپاره د حکومت د طرف نه څه یا د تنظیمي ادارو د طرف نه تاسو سره رابطې شوي دي؟ فلحال خو لا اسم نه دي شوي چې د پرونه رسي بس صرف خلکو نقل مکاني کړي د ګورمنټ سکولونو ته او الخدمت فاونډیشن والا هغې څه نه څه خدمات ورکړي دي او نور اوسه پورې څه ریلیف میلیف لا څه خبره نشته دی. اسم نشته په منتخبو مشرانو کې ایم پی ایس کې مینیز کې د هغې د طرف نه یا د هغې د نمایندګانو د طرف نه تاسو چونکې یو سی ناظم هم یې تاسو سره رابطه شوې ده؟ منتخب نمایندګانو کې هغه محمود جان خان پیاری بالا ته ګاډي را لیږلي دي د ټاون 2 والا ګاډي او هغې لګیا دي هغه ډمپینګ کوي څه اوبه موبه منې کوي څه نه څه خپل کوشش کوي او نور داسې خاص هغه نشته دی. بس محمود جان خان یو څو ګاډي را لیږلي دي. ډېره مننه جي. څنګه چې تاسو وکتل مشرانو موږ سره خبرې وکړلې په دې علاقه باندې او د دې خصوصا تیاری شغالۍ سرخنه او داسې 400 پورې او دې خوا د مومندو ر سایډ نه کلاشه بیګ او نورني او بیا ورسره شبقدر علاقو پورې دا خلک ډېر زیات افیکټ شوي دي او دوی چې کوم دی په سکولونو کې دي په دغه کې دي بې سر و سامانۍ په حالات کې راوتي دي. دی د هیلپ ضرورت دی دی ته د خوراک ضرورت دی دی ته د صفا اوبو ضرورت دی د دې ځناورو ته د چارې ضرورت دی دی ته هیڅ چیزونه نشته دی. نو ټولو مشرانو ته راسوال دی چې څوک د چا څه استعداد وي هغې دې راشي او د دې خلکو مدد دې وکړي د دې مددګار دې جوړ شي. نن زموږ د دې وروڼو ته د دې عامو خلکو ضرورت دی چې هغې راشي او په زړه کولو د دې مدد وکړي. ډېره مننه. السلام علیکم. رحمت الله صاحب سره هم